نازل کړی دي ماشاءالله. مدینه منوره کې یو منافق او د یو يهود مسلمان جګړه رااله. منافق هغه ته وایي چې په زړه کې کافری پړه کې د دین دشمنی د دین او په خوله کلمه وایي منځونه هم کوي. دا منافق چې پړه کې د دین دشمنی بس دا منافق دی. بس پوه شئ ادلنه د دین دشمن او دلنه پیغمبر نو منل په خوله به ځان مسلمان وي. يهودي او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمو فیصله وکا. يهودي په حق او منافق په نه حق نو حضور پاک د يهودي په حق کې فیصله وکا. دې ته خو بیان کوي چې دا په مسلمان دی او کدا يهودي دی نه. د انصاف نه بکار اخلي کې يهودي دی که مسلمان دی فیصله کې به حق کار کوي. چې فیصله وکړه او بار اوتل هغه منافق وته وی يهودي ته راوي دا فیصله مان را اوس پیرستا پیغمبر وکړه یره بس دا مې نه را واخه عمر لزو باغ فیصله. دا منافق دی خیالو چې عمر ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر دی بلا نه بدی شي نو ابا زما ظاهري اسلام ته وګوري او مال به فیصله وکړي. عمر يهودي لکم دې فیصله کوي يهود خدا بدی شي بس زما د ظاهري مسلمانۍ ته به وګوري او ماله به فیصله وکړي. جلال حضرت عمر صاحب مسلمان منافق په خلی مسلمان عمر صاحب ته چې زما د فیصله ده تعالی وکړي او وکم درته يهودي وته وي صاحب وی دا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خدا غو نه منله او تعالی راوستم چې باغ فیصله کو وی بس ټیک ته اس خبره نشته د پیغمبر فیصله دی نه مندل او مال رااله زبدل او کم کنه فیصله کې کوړه لاله تورې خل کړه خې ولا مخ پاک او بار تر وته او چې تورې چته کړه منافقې په پدا سټو او تورې نه سره دي اخو ورده وی چې د پیغمبر د فیصله نه پس مال فیصله وروړي زبر دغه فیصله پیغمبر فیصله نه مني او مال راځي دین خدا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وي ته پاغه د انصاف عقیده نه لري هغه ته به انصاف وي ځکه مال راځي. دین معلومه کی دا چې پیغمبر ستانه د وخت دغه فیصله دی بدی شي او مال راځي. دین معلومه کی دا چې ته چې پیغمبر نه پويږي او ته پويږي. دین معلومه کی دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما نشته ولګه سم فیصله درته کوم. د منافق قوم لار حضور پاک لوي سه عمر زموږ سړی وجلې دي مفتو کې وجلې دي نسبینا او نتور او سړی وجلې دي حضور پاک عمر له غوښتوي سړی دی وجلې دی بیا او د الله رسول اقرار یې بالکل د غواز ضرورت نشته ما وجلې دي ولې دی وجه وې سب تا فیصله نه منل استاد فیصله نه پس مال راغی یاره عمر داده سوکړ زورنه بده ورکړې غزار بده ورکړې پوی کړي بده نو سر دته والے واو وی الله رسوله کدینه پسم سو ستا فیصله نه منی او مال راځي دقه چل به وسره کو باقی ستا خو خدای چې ماغ زیاتی کړي په ما تخپل فیصله جاری کړي ضمیر میں نه برداشت کوي چې ته د فیصله او کې څوک دیغه نه مانی او غ فیصله دې مال لري. دې زمانہ کې بشتخه مونږ لدا سه اوس خو خیر دلک بیمارم د فیصلو وته ما او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي او په خوا به دا و چې جد به پک یو درخواست ورک وي د مونږ فیصله په شریعت وکړه. بابا جی له ودا سره ډیر راتل نو جج بوته په چا فیصلو کوئی په شاده مولوی سره نو دواړه ډلې براله نو چې هغه به ته فیصله ووروله نو چې دا چا خلاف باغوي دا نه منم واپس زما ده چې شریعت کې د ګټای د مولا فیصله مانی او که شریعت کې د تاوانی نه ونه سه په پښتو به فیصله کوم شریعت کې د تاوان دی وسه عدالت په عدالت په فیصله کوم په مولا نه د مولا فیصله خدا خپل ګړې نه ني او خدا قران او د سنت نه نو کدی ګټه و معنی او کدی ګټه نه و نو د قران او د سنت فیصله نه معنی او سمشتا دغه منافقین منافق چې نه پیژنې دغه منافق دی ډېر خلک وي دا منافقین څه ته وایي مې دا چې په زړه کې دین بدی شي او په خوله یې معنی یاره وي دې زمانہ کې شتا ما وی چې بس توبه وباسم که رجسٹر راوړې نو زه برته لګیا شم شروع برته وکما او تر مرګ پورې به اخلاص نه کې
علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای په کوبغي افغاني صاحب افغاني وکړ هغه نه چاته پوسو کو وی دوس سره په سب کې مونږ کېږي او کنه کېږي هغه وته او کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوس سره په سب کې نو درېږي مونږ سره مکروه ده وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانہ کې چې یو دوسو اوس ټول دوسان دي رقم کم په باسو الله اکبر اوس ټول دقه لوبه ده رښتیا ووایه چې د 100 روپو او د 1000 روپو مسله دې راشي او شریعت کې بیلې وینه په شریعت فیصله نه کوم په عدالت کوم دا قرآن نه منل شو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هغه ججانم پکې داخلي چې دا خدای او د رسول فیصله پرې دی د ته پته را چې دا فیصله دا حق فیصله ده او د پیسو د پاره او د سفارش د پاره نه کې لاندې راځي د آیت لاندې راځي تباہ برباد شي حضرت عمر سوي الله پاک آیت نازل کړي سیب کدی نه پسم سوکرال او تا فیصله کړي او هغه نه مني او مال راځي والله دغه لوبو سره کو سمې دل باجا کو پرې د مینه د مازی ګرته و او چې ستاسو فیصله د شریعت عزت غاړه بسته الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دي فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سویلی ټیکی ویلي دی ویلي ټیکی چې تعالی فیصله وروړي او هغه اونمني دا د سراړو مسلمان نه دی دغه تسخه کړی دی آیات مقصد حضور پاک راغه الله رسول